بچیه ته چې ما کار نه لېږلی وې تنخوا راوباسه مورې کار له تنخوا خو هغه څوک ورکوي چې هغه ډپټي وکړي مورې ما دا میاشت ډپټي نه ده کړې و تنخوا ته کوم ځای نه درکم و چې دا خبره یې وکړه مورې غوسه شوه ته کوم ځای وې میاشت یې کوم ځای تېره کړه وایي ما خو میاشت د علم په درسګاه کې د پیغمبر په درسګاه کې تېره کړه مور یې غوسه شوه جي او د مور د غصې انتها یې دا وه وایي دلته یو مدرسه د امام صاحب رحمه الله هغه زما استاد دی هغه سره درس کوم مور یې ردې بدې مولوي صاحب ته شروع کړې دې مولوي صاحب په سپینه ګیره باندې ځان شرمولی دی دې مولوي صاحب ته دا پته نشته چې ها علم هم ضروري دی لیکن د علم نه مخکې رزق هم ضروري دی دې خوا زه بې پردې کېږم دې خوا زه بې عزته کېږم دې خوا زه بربنډېږم دته کېنولې د علم دپاره دته زموږ د کور د فقر پته نه لګېږي دته زموږ د کور د فقیرې د غریبۍ پته نه لګېږي دته زموږ د یتیمۍ پته نه لګېږي د چې نن ته په درسګاه کې کېنولې دا ټوله میاشت زما ستا تنخوا ته انتظار وه زه به دا ټوله میاشت څه کومه مورې غوسه وه ردې بدې ډېرې وې او بچې د مټه ونیو د امام صاحب مدرسې ته را روان کړی دی خبرې ته توجه کوئ د ما محترم عجیبه غوندې کیفیت او انداز دی خبرې ته ډېره توجه کوئ وایي چې د امام صاحب مدرسې ته راغله امام صاحب ته ډېرې ردې بدې وې چې مولوي صاحب دا ته چې په ده کوم کسب کې او مسلې پې زده کې نو په مسلو باندې خو د انسان ګیډه نه ډکېږي جي په مسلو باندې خو د چا کور ته نوړی ډوډۍ نه راځي د ټوله میاشت یې ونه غرقه کړه زه به څه کومه زما محترمو د علم د فضیلت که زه تاسو ته ووایم د علم دومره فضایل دي چې د هغې اظهار په خوله باندې نه کېږي د هغې اظهار په الفاظو باندې نه کېږي لکه موږ که تاسو که وګورو په عرف کې چا نه ډېر زیات خوشحاله شو چې څومره ترې خوشحاله شو د خوشحالۍ انتها ني نو موږ عکس ته ووایو چې زه دومره خوشحاله یم چې ستا د احسان بدله په الفاظو کې نشم ورکولی موږ وایو ډېر که نه داسې نو که زه ووایم چې د علم دومره فضایل دي چې د هغې اظهار په الفاظو کې نه کېږي زما محترم او زه به تاسو ته د خپل الفاظو خبره نه کوم د پیغمبر او د الله د الفاظو خبره کوم وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه په چې کله پلار وفات شو نو مور یې پنځه شپږ یا اووه خویندې وي مور را روان کوي بچیه راځه اوس یتیم شوې او دا خویندې شپږ اووه خویندې دي دا د کوره بار وتی نشي معاشره داسې ده چې ستا لور خور بار اوځي که د نوکرۍ دپاره اوځي تعلیم دپاره اوځي نو داسې خلک شته چې هغه په بد نګاهۍ باندې ورته ګوري د خپلې کورنۍ خلک اکثر په پښتنو کې وله طعنې ورکوي مړه وي ستا لور خور خو بار کار کوي دا شته داسې که نشته وایي بچیه ستا خویندې بار نشي وتی او زما په سر باندې چې کومه ستا د پلار لوپټه وه هغه کوزه شوه ځکه خاوند د ښځې دپاره یوه لوپټۍ د عزت چې ښځه کله خاوند لري هغې ته څوک په بدو سترګو باندې نشي کتی چې کله خاوند وفات شي د ټولو نه مخکې ورته کور کې خپلو لیورونو ورته سترګې بدې کړي او د نکاح په دغه ورته ناست دي دا موږ ډېر ولیده دا مسلې ډېرې رالي نو بچیه تا دې دوبي سره کینوم د کپړو د وینځلو طریقه زده که چې زمونږ خېټم او دا بچي چې زما دا لوریانې دي چې د دې د عزت هم محافظ شي او د دې واده او نکاح په احسن طریقې سره وشي چې ستا د خویندو لوپټه چاته کوده نه شي وایي مور یې راولګې د امام ابو یوسف یې د لاس نه ونیو دوبیلی روان کړی دی زما محترم چې دوبیلی بوته هغې ته حضرت زما دا بچي به تا سره کار کوي د میاشتې وله خیر د 2 روپۍ ورکوه تا سره به کار کوي خدمت به کوي او د کپړو د وینځلو طریقه ورته وښایه اوس خبرې ته توجه کوئ د ما محترم وایي امام ابو یوسف صاحب به کپړو وینځلو له دوبیله ته خو په لاره کې یوه مدرسه وه چې هغه مدرسه د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یو مدرسه وه
دا امام ابو یوسف صاحب چې په دغه لار تېرېده نو څه وخت په د مدرسې په درسګاه کې ودرېد طالبانو ته به یې کتل چې طالبانو به قال الله قال الرسول وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو به قال الله قال الرسول وی دی به ورته ولاړ و مزه به یې ورکوله. اوس خبرې ته توجه ایمان والا کس ته پته لګېږي چې دا قال الله او د قال الرسول څومره لویه مرتبه ده او د انسان په زړه باندې څومره ښه لګي د ما محترم. وی امام ابو یوسف صاحب په دغه طریقه و چې دوبیله به ته نو هم به د امام صاحب د مدرسې په ګیټ کې ولاړو. پخوا مدرسې داسې نه وي چې چار دیوارې به وي یو احاطه به وه امام صاحب به په یو جومپړی ناست و طالبان به ورته ناست و دی به په دغه لار کې ولاړو او قال الله قال الرسول ته به یې غوږ ایښی. زمانه تېرېده یو پیره د امام صاحب په نظر پرېوتو. امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورغی او امام ابو یوسف یې راونیو. وی بچیا د علم ته ولاړې او چې علم ته ولاړې بچیا علم سره د شوق شته او چې علم سره مې ډېر شوق دی خو فقر او غریبي ده او د غریبۍ دا عالم دی چې پلار مې وفات شوی دی چې یتیم یم شپږ اووه خویندې راته پاتې شوي دي او د هغې د لوپټو صرف زه یو محافظ یم جي بل دغه نشته د د الله نه ما سوا بل اسره په ځمکه نشته جي. وایي ښه راځه درس کې کښېنه. وایي هغه ډېر خوشحاله چې درس کې کښېناسته. لومبۍ 2 میاشتې خو کور ته تنخوا یوړه چې په دغه 3مه میاشت وقت برابر شو. وایي امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چوټي ورکړه او چې کور ته راغی مور ورته وایي بچیا تنخوا راوباسه. مور یې د څه شي تنخوا بچیه ته چې ما کار نه لېږلی وې تنخوا راوباسه. مورې کار له تنخوا خو هغه څوک ورکوي چې هغه ډپټي وکړي. مورې ما دا میاشت ډپټي نه ده کړې او تنخوا ته کوم ځای نه درکړم. و چې دا خبره وکړه مورې غوسه شوه. ته کوم ځای وې میاشتې کوم ځای تېره کړه؟ وایي ما خو میاشت د علم په درسګاه کې د پیغمبر په درسګاه کې تېره کړه. مورې غوسه شوه جي او د مور د غوسې انتها یې دا وه. وایي دلته یو مدرسه د امام صاحب رحمه الله هغه زما استاد دی هغه سره درس کوم. مور یې ردې بدې مولوي صاحب ته شروع کړې. د مولوي صاحب په سپینه ږیره باندې ځان شرمولی دی. د مولوي صاحب ته دا پته نشته چې ها علم هم ضروري دی لیکن د علم نه مخکې رزق هم ضروري دی. دی خوا زه بې پردې کېږم دی خوا زه بې عزته کېږم دی خوا زه بربنډېږم. دته کېنولې د علم دپاره دته زموږ د کور د فقر پته نه لګېږي دته زموږ د کور د فقیرۍ د غریبۍ پته نه لګېږي دته زموږ د یتیمۍ پته نه لګېږي د چې نن ته په درسګاه کې کېنولې دا ټوله میاشت زما ستا تنخوا ته انتظار وه زه به دا ټوله میاشت څه کومه. مورې غوسه وه ردې بدې ډېرې وې او بچې د مټه ونیو د امام صاحب مدرسې ته را روان کړی دی. خبرې ته توجه کوئ د ما محترم عجیبه غوندې کیفیت او انداز دی. خبرې ته ډېره توجه کوئ. وایي چې د امام صاحب مدرسې ته راغله امام صاحب ته ډېرې ردې بدې وې چې مولوي صاحب دا ته چې په ده کوم کسب کې مسلې پې زده کې نو په مسلو باندې خو د انسان ګیډه نه ډکېږي جي په مسلو باندې خو د چا کور ته نوړی ډوډۍ نه راځي. د ټوله میاشت یې ونه غرقه کړه زه به څه کومه. امام صاحب ردې بدې ډېر واورېدې او مسکې مسکې به کېده. هغه له الله ډېر صبر ورکړی و زما محترم او د هغه د صبر انتها وجي. وایي چې کله دغه برابر شو زما محترم امام صاحب ورته وایي ابې غوسه دې سړه شوه بس دا ابې په خندا شوه. ابې غوسه دې سړه شوه وایي ابې په خندا شو زما محترم. امام صاحب ترې نه تپوس کوي ابې وایه ستا د کور خرچ څومره دی؟ او ورته وایي یادو 3 بعضې علما کرام وایي چې 3 دیناره ورته یاد کړه. بعضې علما کرام وایي چې ورته وایي 40 دیناره زما د میاشتې کور دی د کور خرچه ده. وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته جواب وکړه ابې ته به خرچه چې کوم دی کور ته ته به خرچې پسې دلته نه راځې ته به میاشت تنخوا پسې دلته نه راځې ته ځه کور ته ستا بچې به دلته الله او د الله رسول وپېژني او د کور خرچه به ستا د امام صاحب د وقت نه مخکې درځي ټول څوک سره سبحان الله وویل. اوس خبرې ته توجه کوئ نقطې والا خبره کوو. نو د ابې ورته وایي ټیک ده تر کومې پورې چې دې تا سره علم کوي خو به تنخوا راکړي نو که د علم بس که بیا به څه کوم بیا هم په مسلو کور نه چلیږي په امامتۍ باندې کور نه چلیږي
د مقتدیانو ما ته پته د ستا د روټۍ تپوس هم نه کوي ما ته دا پته ده زمونږ کور به څنګه چلیږي هغه خلک پوهه خلک زما محترم ما ته دا پته ده دا پیژنم ډېر ښه د امام قدر نشته د عالم قدر نشته هغې ورته ابې وایي داسې په هر وخت کې خلک چې د پیغمبر په وخت کې منافقانو او د پیغمبر په زمانه کې دشمنان د پیغمبرو خو محبین د پیغمبر مو داسې دنه عالم جوړ کم د ده به دشمنان ضروري د ده به مبغضین د سره به منافقان ضروري خو د ده به محبین داسې او ابې تا ته یو جمله ویم دله زه د داسې خوراک انتظام کوم چې دی به بادشاهانو سره په تخت باندې د زیتونو په د بادامو په تیلو کې حلواګانې خوري زما محترم ټول څوک سره سبحان الله وایي دا خبره چې وکړه ابې روانه شوه چې زه هلته وینو زمانه تېرېدا میاشت نه کال نه 2 کاله نه زما محترمو 20 سال امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درسګاه کې تېره کړه او چې 20 سال برابر شو الله ته داسې پخته عالم جوړ کړ داسې علم زما رب ورکړ یتیم له گویا چې هارون رشید باچا د قاضي دپاره د قضاوت اعلان وکړ وایي زه قاضي مقرروم وایي چې علمای چان کړ امام ابو یوسف وخته امام ابو یوسف رحمت الله علیه قاضي جوړ شو چې کله قاضي جوړ شو زمانه تېرېده ترقي وشوه امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو زمانه داسې راله چې هارون رشید باچا ځان سره په تخت باندې کېنولې د دنیا وزران د دنیا وکلا د دنیا لوی خلک د تخت نه لاندې ناست دي تخت ته داسې گویا بادشاه ته په لاس نامه باندې ولاړ دي لیکن یو کس داسې دی چې هارون رشید باچا سره په تخت شاهي تخت باندې ناست دی و شاهي لباس یې اچولی دی کله چې د خوراک وخت راغی په خوراک کې داسې یو حلوا راله چې هغه حلوا د بادامو په تیلو کې پخه شوې وه کله چې امام ابو یوسف نوړه واغشته سترګو نه اوښکې وبهېدې هارون رشید باچا ته تپوس کوي ولې جاړې قاضي صاحب ولې جاړې وایي جاړم به ولې نه قسم دی ما ته هغه وخت یادېږي کله چې زه خپلې مور د امام ابو حنیفه په درسګاه کې رد بد ووې و امام صاحب ورته په مقابله کې ووې چې ستا دې بچي ته زه د خوراک طریقه ښیم او داسې طریقه ښیم چې دی به باچا سره په تخت باندې د بادامو په تیلو کې خوراک کوي ټول څوک سره سبحان الله هغه وخت نن راغی قسم دې په دې جاړه نو خبره دې پورې کوم زما محترمو د علم په فضیلت باندې چې الله چېرته قرآن او حدیث کومه داسې نه چې د قرآن د حدیث نه ډکه شي या हबीब सलाम अलैका सलाम